نو ابراهه پزړه کې دومره روب راغلی وي که ماته عبدالمطلب صاحب وي چې ته دا لښکر واپس که نو زه به واپس شم. خو عبدالمطلب صاحب خو پوی و، نو ورته وی څنګه مو تشریف راوړی دی؟ وی زه راغلی یم او خپل قوم وباسم د مکې مکرمې نه، او دا زمونږ چې څومره مال تاسو نیولی نو دا ټول مونږ ته حواله کا. هغه ورته دې دپاره خپل مال دپاره راغلی؟ وی د خپل کور دپاره. وی دا زما کور نه دی، وی دا د رب العالمین جل جلاله کور دی، وی هغه ډېر قوي دی، هغه ته مې خپل کور حواله کړی دی، هغه به د خپل کور حفاظت په خپله فرمایي. عبدالمطلب صاحب دا خبره ومنو، د عبدالمطلب صاحب ټول قوم وایستو، مکه مکرمه خالی کا، او ابراهه چې کوم دی په کعبه شریفه باندې لشکرکشي شروع کا. فوج مکې مکرمه د داخله او دغه وخت کې چې کوم دی الله لښکر راولېږه طوطاګرو په شکل باندې لښکر راغو. دا واړه واړه مارغان دي، هغې ته مونږ طوطاګرې وایو. دا خلک ورته چې کوم دی نو او قرآن مجید هم ورته ابابیل فرمایلی دي. د ابابیلو لښکر راغو. دی ابابیلو سره به په پنجو کې یو پنجه کې به سره یو کاڼی و د مسور د دانې عمره، او بله پنجه کې به سره یو کاڼی و، نو دوه کاڼي به سره په پنجو کې و، یو به چې کوم دی په مخوږه کې نیولی و. او آب راغو او مارغه به د بره نه چې کوم دی نو هغه کاڼی را واچولو. نو د لښکر والو په دې سر باندې به چې د کوم فوجي په سر باندې به کاڼی ولګېدو، نو دا به تېنه چې کوم دی نو روان شو، لاندې به تېنه ووتو، بیا به لاندې نه چې کوم دی نو اتینم بهر ووتو کعصف معکول. الله تعالی فرمایي داسې مې حال ولو ګرځولو لکه په شان د خوړلی شوو بوسو، چې دا څنګه دا څاروی په اخور کې ونډه یا ګډ یا چې کوم دی نو ګیا میا اوخري او د دې خولې نه دا څه جولی شوي چې کوم دی نو بوس یا ګیا وغورځېږي، دې ته چې کوم دی نو دغه جولی شوي ګیا یا د بوسو په شان چې کوم دی نو الله تعالی فرمایي مونږ وګرځو. خو چې دا به په دې سړي ولګېدو نو هغه سړی به هم دننه چې کوم دی څښا شوی و، او دا اتی به هم څښا شوی و. نو الله جل جلاله دا قوم ټول هلاک کړ، او دا محمود سره د ابراهه الله جل جلاله چې کوم دی دا محمود ورته راوګرځو، څه خلک د چخڼي کړ، او ابراهه له الله پاک لاره ورکا. یو بل کس هغه